زمونږ ویاړ زمونږ د تګ پتا فخر کوو مشر زمونږ د پګړۍ ولې پتا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې پرون نابل ورځ مولانا فضل الرحمن صاحب د جمعیت الاسلام چې دی واپس چې د انتخاباتو شو هغه او وسره چې د مرکزی جنرال سیکرټري په دې دوه باندې الیکشن وشو او دې کې چې د مولانا فضل الرحمن صاحب امیر او مولانا عبدالغفور حیدری صاحب هغه چې د جنرال سیکرټري چې دی نو منتخب شو. زه په دغه کې چې د دواړو مشرانو ته دواړو علماء کرامو ته چې د مبارکباد پیش کوم او زمونږ دپاره چې د مولانا فضل الرحمن صاحب دا د لډو ګروپ یعنی مولانا شیرانی شجاع الملک مولانا او ګل نصیب خان صاحب دا یو خبره په کولو غوږونو باندې ووري او باقاعده د زمونږ د جماعت والا هم په کولو غوږونو باندې ووري چې مولانا فضل الرحمن صاحب دا به زمونږ ان شاء الله الرحمن تا حیات امیر وي چې تر څو پورې هغه الله پاک ژوند ورکړي وي هغه به زمونږ ته حیات امیر وي هغه به ان شاء الله څوک هم نه چیړي او چې څوک د هغه خلاف روزي ان شاء الله هغه به ناکامه کیږي. نو زه چې دی د ټولو نه اول چې دی هغې ته مبارکباد پیش کوم او بیا چې چاته چې پکې کم د ډسټریکو د ضلعو امیران دي هغې چې چا توصیې وشول او هغې دوباره امیران بحال پاتې شول هغې ته هم د زړه د کومې نه مبارکباد پیش کوم. اوس راځم مقصدي خبرې ته چې لډو ګروپ کې لکه شیرانی مولوي صاحب شو یا ګل نصیب خان شو یا شجاع الملک صاحب د دې چې دا کم اور اغشتی دی او دا کم لمبه شوي دي چې یاره دا آیني او دستوري کار نه دی شوی دا پولیټیکل فارمیلیټي چې دی نو نه ده پکې پوره شوې. زه دغو ته ویل غواړم چې تاسو خو دا دریو کسانو جماعت جوړ کړی دی که د څلورم پکې شته دی مو که نه نشته دی ځکه چې هغه لډو ګروپ کې یو غوتی تاسو چې دی اوس درې کسان یې تقریبا زما په خیال او که څلورم هم پیدا کړي هغه نشم ویلی. ستاسو هم چې دی مونږ ته ستاسو د دغې پارټۍ یا ستاسو د دغه چې کوم جماعت ځان لم پس درې نیم کسه باندې رانیولی دی د دغې مونږ ته چې دی تاسو پولیټیکل فارمیلیټي یا تاسو هم ښکاره کوئ د عوامو ته هم ښکاره کوئ تاسو هم مونږ ته خپله دستوري لاره وښئ چې تاسو له اوټ چا چې دی لکه تاسو شیراني مولانا صاحب چې کوم امیر جوړ کړی دی د چا په خوښه راغلی دی او چا ورله اوټ ورکړی لکه تاسو کومه لاره اختیار کړی دی چې تاسو هغه امیر کړی دی یو هم د یوې صوبې مشر کړی دی او بل د بلې صوبې څوک په منځ کې در سره شته دی هم نه خو چې دی صرف مرکزي سیټونه هم اخیستي دي بیا دلته کې د صوبو امیران هم یې نو تاسو هم چې دی خپل وضاحت وکړئ د قوم ته خپل وضاحت وکړئ او خپله پارټۍ چې دی کم ستاسو دستور دی کم ستاسو د پارټۍ چې دی نو باندې چې په کم نظام باندې تاسو خپل امیر جوړوئ کم جمهوري لاره تاسو اختیاره کړې ده کم آیني لاره تاسو اختیاره کړې ده هغه خبرې تاسو هم چې دی د عوامو ته پیش کوئ که نه بس د ځان هم چې دی غټې خدای په سر کړي دي او بس روره یو امیر شو بل د صوبې شو بل ټول مرکزي مي او صوبایي مي ستاسو دې ته زه خیران یم نو خفه کېږئ او لمبه کېږئ اور هم ماخلی انشاءالله الرحمن چې تر کومې پورې مولانا فضل الرحمن صاحب ژوندی وي الله پاک دې ولې ډېر عمر ورکړي چې دا غیر غمات ټول سوځي نو هغه به زمونږ ته حیات انشاءالله الرحمن چې امیر وي او مونږ په هغه باندې فخر کوو. نو که څوک په دې خبرو باندې سوځي نو زه خو یم چې اور دې پرې واخلي خو په دې څوک خفه کېږي نه انشاءالله زمونږ چې تر کومې پورې ژوند وي مونږ به د مولانا فضل الرحمن صاحب لمنه رانیولي او هغه به زمونږ قاید وي زمونږ به د پارټۍ ته حیات امیر وي او دغه کومو ته مې چې پیغام ورکړه لډو ګروپ والا ته نو هغې دې هم د خپلې پارټۍ لږ وضاحت وکړي چې د دې دا پارټي څنګه جوړه شوې ده څنګه پکې دي امیران شول او څنګه چې دی صوبایي قیادت هم دې سره شوي او مرکزي هم دې سره شوي او ټول یې خدای دغو دریو کسانو په بډه کړي دي نور څوک ورسره شته دی او که نه څوک ورسره شته دی نه ځکه یې داسې حرکت کړی دی. نو ملګرو ویډیو مې تر دغه خلکو پورې ورسوي تر مولانا فضل الرحمن صاحب پورې ورسوي چې هغه ته او مولانا عبدالغفور حیدري صاحب ته له زړه د کومې نه چې دی مبارکباد پیش کوم او ستاسو ورور بلال اجازت غواړم د الله په امان.